بزرگان محترم، ستاسو په وړاندې زه د سیرت مبارک هغه حصہ چې په هغې کې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د بنا واقعه او د هغې هغه حالات ما ستاسو په وړاندې زه بیانوم. چې کله د قبا نه رسول الله مبارک راغی، ستاسو په وړاندې ما ویلې وه د رسول الله مبارک اوښه اول مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم چې کم ځای دی په دقه ځای باندې هغه اوښه څملاستله. ما ته ګوره، په دقه ځای باندې اوښه څملاستله. نو چې کله بیا رسول الله مبارک هغه اوښه دوباره پاسېدله، د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته لاړله او د هغې د کور په خوا کې څملاسته او سټې په ځمکه باندې ولګو او قربان شم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې نه کوشه او ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سامان دننه که. رسول الله مبارک د ابادۍ هغه قصه مې ستاسو په وړاندې ویلې وه، خو څو ورځې رسول الله مبارک همدقلته آباد و، په قبا کې خو مسجد جوړ کړی و. بیا چې کله اراده وکړله چې زه په دلته په مدینه منوره کې هم جومات جوړ کړم، نو هغه ځای ته لاړ چې په کم ځای کې د رسول الله مبارک اوښه د ټول نه اول ملاسته وه، چې کم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ځای دی، دغه ځای ته ورغی. رسول الله مبارک چې دغه ځای ته ورغی او دغه ځای تپوس یې وکړو چې دا د چا دی، نو دا د یو دوو یتیمانانو سهل او سهیل، او هغه د خپل تره په نگرانۍ او په نگهبانۍ کې و، د هغه په پرورش کې و. نو رسول الله مبارک هغه تره سره خبرې اترې وکړلې ورله. نو هغه هلکان راغلل او ویې ویې چې رسول الله مبارکه زمونږ دا ځای د ستا دپاره نظرانه تا ته پرېښه، جوړ که ورباندې جومات. صحابه خو ناشنا مخلوق. رسول الله مبارک هغه همداسې قبول نه کړه چې نه دا خو یتیمانان دي. نو رسول الله مبارک ویې زه به قیمت در کوم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی چې ته ولا قیمت ورکړه د دې ځمکې. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د زهري رحمه الله نه روایت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې هغه قیمت ادا کړ. ما وی چې ابوبکر مسلمانېده 40,000 دراهم ورسره و، 35,000 تر هجرت پورې دا ټولې په غلامانو آزادولو باندې او د رسول الله مبارک نظرانه و ختم کړل. دا ټول په دین اسلام باندې خرج شو. هجرت چې کله کېده دی وخت کې وسره 5,000 دراهم وسره موجود، په هغې باندې مسجد نبوي ته ځمکه واخیستله. ابوبکر خو ابوبکر دی، هغه ځمکه واخیستله شوله. بیا د هغې نه بعد رسول الله مبارک حکم وکړه چې په دې کې کمې کجورې دي دا ټولې ورنه لرکې. هغه کجورې ووالې شوې. په هغه ځای کې د مشرکانو چې کم قبرونه و هغه هم هموار کړی شو او هغه هم چې کومه د ځمکه برابر کړی شوله. او د هغې نه بعد بیا رسول الله مبارک حکم وکړه چې اوس خښتې وباسئ، کچه خښتې خټې به کېدې او بیا قالب کې وباسه، کچه خښتې وتې خښتې جمع شولې. رسول الله مبارک په خپلو لاسونو باندې لګیا و. دغه عثمان ابن مسعود رضی الله عنه دا ډېر نظیف طبیعت او پاک طبیعت و. د به خټې به یې کولې، خاورې به یې وړلې، نو چې خاوره به ورباندې پرېوتله نو بیا به هغه کپړې وڅنډلې. نو علي رضی الله عنه ورپسې شعر وي، په هغه شعر کې ورته وي چې بعضې خلک لګیا دي په خټو کې ځان نسخه کړي دي، څوک یې د خټو نه ځان بچ کوي. نو په ده باندې یو قسمه یو اشاره شانته یې ورکړله، مذاق یې ورسره وکړو، یو ګپ یې ورسره ولګو، ملګري لګوي ګپ، خو چې یو مضبوطه اشاره یې ورته دا هم ورکړه چې دا مسجد جوړی او بیا مسجد نبوي دی، یو منځ پکې 1 په 50 یو په 50,000 داسې قیمتي جومات جوړی. خورو نه ځان مسنډه، په دې کې ورغړه چې په خورو کې لت پت شي. الحاج الشعث والطفل، حاجي خو قربان شم په برسره او خیرني. نو دقسې انداز باندې کو د جومات کې سقا شولې. خیر دی نو چې کومه د ځان مسنډه دی په هغه باندې یو قسمه مذاق یې ورسره وکړو، یو باریکه لطیفه اشاره یې ورته وکړله. رسول الله مبارک په خپله باندې لګیا و، درنې ګټې به یې اوچتولې. ټولو نه اول رسول الله مبارک ګټه کېښوستله. رسول الله مبارک په حکم باندې بیا ابوبکر کېښوستله چې څنګه مسجد قبا کې شوی، بیا عمر فاروق کېښوستله، مسجد په جوړېدو باندې شو.
چې کله ورسېده قد آدم چې بني آدم څومره قد دی دومره اوچته شو چې د انسان دا لاس ورته جګېده په دقسې انداز باندې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هغه آبادي وه چته د سنو نو هغه میز چې کم ستنې وي دا د قجورو د غولو نه کمې ونې قجورو هغه والې هغه یې ورته ودرولې په چتونو باندې همدغه د قجورو د تیرونه وغیره او همدغه رنګې دا پاڼې ور باندې د قجورو چې کمې دا څانګې دي دغه یې ور باندې اچولې وي باران به چې بره وشو نو ښکته به اوبه راسسېدې ښکته به خټې به وي صحابه کرام به ډېر ځینو کې حدیث مبارکو کې راځي چې صحابه کرام به سجدې لاړ تندي مبارک په د خاورو سقا شول رسول الله مبارک به په خټو کې په منځونو باندې ولاړ دا خلکو منځونو سره شوق و دین سره شوق د مسجد نبوي آباده په لحاظ سره انتهایی ساده آباده دا د مسجد نبوي آبادي وه چې یو دومره شان اوچت او همدغه رنګې قربان شم د هغې باوجود او هغه چترو باندې چې کومه ده پاڼې چې بره به څاڅکې کېده لاندې به ورباندې راغورځېده زمونږ او د ستاسو جوماتونو کې کارپېټونه خواره قسمه نقش او نګار هر یو شی ورباندې شوی خو مسجدونه شاړ پراته دي 200 کسانو په کلي کې آباد دي په سارې په مانځه کې به 10 کسان نه ماسخوتنې په مانځه کې به 10 کسان نه دا وبال دی د مسلمان دپاره دا د تبعیې ذریعه ده د مسلمان دپاره مسجد نبوي ساده آباده دی خو قربان شم پارلیمنټو هغه دارالقضا و د هغې نه به فیصلې کېدې ټوله دنیا به هغې نه حل کېده د دنیا انتظام به د هغې نه برابرېده په مسجد نبوي کې به فیصلې کېدې غاټې د قومونو فیصلې به مسجد نبوي نه کېدلې مسجد آبادي ورکوټې خو د روحانیت په لحاظ سره او د عمل په لحاظ سره لوی کار ورنه الله جل جلاله اخیسته دا د مسجد نبوي آبادي و 100 ګزه پلن 100 ګزه اوږد په دقسې انداز باندې جوړ کړی شو